نن اخبار کې یو خبر به تاسو هم لوستي چې حکم وشو چې د ټول سیاسي لیډرانو نه او د سیاسي ورکرانو نه چې کومه سکیورټي تاسو ورکړې ده دا سکیورټي واپس کړئ او حکم چیف جسټس صاحب واضح دا وایم چې دا حکم سراسر زیاتې دی سراسر ناانصافي ده هغه خلک چا چې پرون د دهشتګردۍ خلاف په جهاد کې خپل پلاران بایللي دي خپل زامن بایللي دي خپل بچي بایللي دي هغوی لا اوس هم هغه خطونه موږ له راځي صرف دا سوال د سپریم کورټ د چیف جسټس صاحب نه کوم چې که خدای مکه زما یو ملګري باندې څه چل وشو او زما په یو ملګري حمله وشوه نور به پکې شف به نه کوي زه درته ښکاره په ډاګه وایم زه به پرچه په تا باندې کټ کوم دا درې څلور ورځې چې سراج الحق صاحب په تحریک انصاف پسې سووي او تحریک انصاف والو په سراج الحق صاحب پسې سووي د هغې باوجود هم حکومت نه پرېږدي مولانا صاحب د نواز شریف غېږ کې ناست دی هغه غېږ پرېښودو ته نه دی تیار نواز شریف دا حکومت نه تسلیموي چې په کوم کې جماعت اسلامي دی او دا حکومت هغه حکومت نه شاملوي چې په کوم کې جمعیت العلما دی اوس چې 15 کاله دوی دلته مزې وکړې هغوی هلته مزې وکړې 15 کاله اسلام په تاخ کې ایښی دواړو اوس چې الیکشن راغی نو اوس د تا خرابېس بیا تاسو ته وایي مونږ متحده مجلس عمل جوړو مونږ به اسلام راولو زه ورته دا وایم مولانا صاحب پښتانه په بوګي یو ځل ټینډک خوري یو ځل تا په متحده مجلس عمل باندې خلک دوکه کړي دي دوباره خلک په مجلس عمل باندې نه دوکه کېږي اوس بله ورځ یې عجیبه ډرامه وکړه وایي چې دا 20 کسان چې دی په سینټ کې ووټ خرڅ کړی دی او دا ما شوکاز ورکړ بس دا ما وویسته نن اعلان راغی چې نه ما کمیټي جوړه کړه هغوی به تحقیق کوي چې دی خرڅ شوي دی او که دی نه دی خرڅ شوی ده خدای بدبخته اول اوس شرمون سزا دې ورکړه اوس ورته وایي چې ما کمیټي جوړه کړه چې فیصله وکړي چې ته خرڅ او که ته نه یې خرڅ دونه ظلم چې ستاسو تورسرې دې ته جوړ شي چې په پریس کلب ته راغلې او په قرآن شریف یې لاس کېښود چې مونږ خپل ووټ نه دی خرڅ کړی اوس د هغې نه لوی قسم به څوک چاله څه ورکړي او چې یو سړی په قرآن لاس یو زنانه کېږدي و قسم وکړي او ته پرې بیا هم اعتبار نه کوې نو ستا حیثیت څه شو او چې دې دونه نر دی دلته دا ام پی ایګان خپل زوری دې دا جواب ما له راکړي چې د پنجاب نه چودھری سرور څنګه کامیاب شو آیا د سره خپل ممبران او که نه د ورله ممبران په بیه اخیستي دي او چې دې نه خبر دی چې زما د فلاني ممبر خرڅ دی نو بیا دې دی معلوم کړي چې دی به د دې نه هم خبرې چې په چا خرڅ شوی دی دوی خو عجیبه لوبه کړې وه د دوی خپلو ممبرانو اوس دا قیسې کوي هغوی وایي چې مونږ یې راغونډ کړو هر یو ممبر له پیسې ورکړي چې ها دا پیسې والی دا ستاسو خرچه شوه په بل چا باندې خرڅوي او خو هغه د پښتو متل وي د مې خیال سنډی هغه پیسې هغوی واخېستې هغه یو جیب کې واچودې بیا چې په چا خرڅېدل هغه ته یې ویې زه اوس زه رامیداني شه نه رامیداني شو نو هغه یې په بل جیب کې واچول دې دې په قسم ده ووایي چې د خپل ممبران په بیه اخیستي دي په دې سینټ الیکشن کې او که نه دي اخیستي نو چې زه خپل ملګری په بیه باندې علم نو که بل سړی بیا هماغه ملګری زما په بیه دي نو زه ولې په هغې اعتراض کوم او چې کومې ایستي دي هغه یوه چې زه خو چغې وایي وایي چې زه خو د سینټ الیکشن کې د قومي وطن پارټۍ ممبر وم زه خو د ده ممبر هم نه وم نو ده پکې زما نوم په کومه کاته کې واخېست او زه یې په کومه کاته کې وویستم څه د معراج څه معراج ده معراج همایون
اولا اوس خو سراج الحق صاحب پرون بلا خبره کړې ده چې ما ته عمران وی چې اوپر سے حکم ہے کہ فلانے کو ووٹ دو. ځان نور راته بسان لږ خیر دی گزاره به وکړو اردو ته به شو. سراج الحق صاحب نے علی اعلان کہا ہے کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ اوپر سے حکم ہے. یہ مورتی چیز بندے کا نام کیا ہے کہ یار بندے کا نام مجھے نہیں آتا لیکن وہ بلوچستان والا جو ہے بس اس کو ووٹ دینا ہے اور یہ اوپر سے حکم ہے. آیا یہ ہمارا حق نہیں کہ عمران خان آپ کی قوم کو اعتماد میں لے؟ کس نے یہ حکم دیا تھا اور آیا عمران خان نے یہ بات سراج الحق صاحب سے کہی کہ نہیں کہی؟ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں. ایک مسئلہ اور جو میں اٹھانا چاہوں گا وہ سی پیک کا ہے. سی پیک میں سر عام ہم سے وعدے کیے گئے کہ جی تمہارے صوبے کو پورا حق دیا جائے گا، لیکن اب جب حقیقت سامنے آنے لگی تو سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں رہا، وہ چائنا پنجاب اکنامک کوریڈور ہے. آپ کے پورے صوبے سے صرف ایک سڑک براستہ میاں والی ڈیائی خان اور ڈیائی خان نے نیچے روڈ تک، وہ سڑک پورے سی پیک میں آپ کا حصہ اس وقت ہے، باقی نہیں ہے. کیا تاثر ہمیں دینا چاہتے ہو؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ عقل آئے گی، یہ مسئلہ ختم ہوگا کہ یہ تاثر جائے کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ تاثر ختم نہیں ہوا، البتہ زیادہ مضبوط ہو گیا وہ تاثر. آج خبروں میں پھر اخباروں میں ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم میں کچھ گڑبڑ کرنا چاہتا ہے. میں واضح طور پہ سر عام یہ کہتا ہوں انہیں، جس دن تم نے 18ویں ترمیم کو چھیڑا اس دن میں اور میری پارٹی ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے. ہم 18ویں ترمیم کے چھیڑنے کا کسی کو حق نہیں دیتے. آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا اور میں سڑک پہ نکلنے کو تیار ہوا تو میرے ساتھ نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟